انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نور راوستو رسول الله مبارک ته فرمایل د الله پیغمبره دا انس بن مالک بستا خادم دی بستا خدمت کوي دا بستا خادم دی مقصد دا و چې انس بن مالک زما دا بچي د تربیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات وړاندې وشي دغه د الله د پیغمبر نه اخلاق زده کی کردار زده کی گفتار زده کی طور او طریقه زده کی ناسته ولاړه زده کی د الله د پیغمبر نه به خبرو چل زده کی معصوم د الله د پیغمبر سره پاتې شو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار دا مکه والو کافرانو باندې مشرکانو باندې ډېر واضح وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دی تعالی خدمت دی ورته فرمایل یا رسول الله زما د انس بن مالک له دعا وکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته څلور دعاګانې کړي ځکه په هغه تفصیل کې نه زما انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای و د رسول الله مبارک درې دعاګانې زما په جون کې قبول شوې دي اللهم بارک فی عمره اللهم بارک فی ماله اللهم بارک فی اولاده چې الله په مال کې په اولاد کې په عمر کې ولا برکت واچي ودانې په جون ولیدل چې خدای را دا برکات را کړی ذکر انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د باغ کجوري دا په پکال کې 2 ځله به کجوري کولې عام باغونه پکال کې 1 ځل کجوره کوي او د باغ کجوري په بازار کې د څه خرڅې دي تاجران به ورته ناسو چې د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د باغ کجوري راځي او موږ او بیا به خلکو ته وی دا ګوره د پلې مالټا ده دلته څنګه مشهور دي خلکو د پلې ده کله پلې نو به خلکو دا د پلې ده نو خلکو ته وی چې دا د انس بن مالک د باغ کجوري دي نو دا به ورته وی په دی وجه چې خلکو به دا کجوره فخواله او الله په کې دا صفت یې خو د دې باغ دا کجوره چې په کلونو پرته و دا به خرابې دلان دا صفت په خدای شو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ورته کړه اللهم اغفره ودا مغفرت دعا به زما رسول الله مبارک دا دعا به خدای قبلې ودا په آخرت کې ان شاء الله چې درې راته وخو د لدا راته خي وما رسول الله مبارک سره الله سکاله تیر کړل لسکاله ما د الله پیغمبر سره تیر کړل وی زه خادم او حقيقي بچی نه زه روحاني بچی او حقيقي بچی زه د تعالی نو پیدا زما د رسول الله مبارک وینا جدا جدا خو بیا د الله پیغمبر په لسو کالو کې په دې رویه ما سره ژوندۍ تیرا کړې ده ما قال لي قط لما فعلت وما فعلت ما ته په جون کې چرته نه دی ویل چې انس بن مالک دا کار دی ولې کړی دی او دا کار دی ولې نه دی کړی ځکه دا دوه ته پوښتنه کیږي عام ته دوه ته پوښتنه کیږي دا کار دی ولې کړی دا دی ولې نه دی کړی په دې لانجه ده انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي په لاسو کالو کې ماته الله پیغمبر دانه دی ویلي چې دا کار دی ولې نه دی کړی او دا کار دی ولې کړی دی یعنی مطلب دا چې رسول الله مبارک ما سره خر وی اخا